کله زه یم زما دا دعوه ده دا خو په دعوه دا خبره چې تاسو د قرآن شریف ته ډېر رونه زموږ قرآن شریف ته ډېر سپک ګورئ ډېر ورته سپک ګورئ الله به تاسو سپکوي انشاءالله د دې منبر دا خبره یاد وساتئ کم سړی ورته ډېر سپک ګوري چې دا دلته درس قرآن شروع شي د ماسخوتن د لمونځ نه پس او تاسو په دې ور او په دې ور زه اینم زه درته ګورم مخامخ حیا خو په تاسو کې نشته په سترګو کې که حیا درکې نو دا کار به م نه کوم تاسو نه خو زه څه غواړم ځان دپاره نه کړم زه ویم چې تاسو جنت ته لاړ شئ تاسو د 1000 رکعاتو د 100 رکعاتو نفلونو نه سوا اجر وګټئ تاسو درجې اوچتې شي په جنت تاسو خپل رب ذوالجلال ته نږدې شئ تاسو خپل خو پیغمبر صلی الله علیه و وسلم شفاعت حاصل کړئ اخلاق زده کړئ کردار زده کړئ دقه مې مقصد دی نو چې دا داسې رواني تښتي او داسې رواني او کار یې نه کله چې عذر دی هسپتال ته روان دي بیمار وړي نور څه عذر دی بیمار دی راغورځېږي نو زه څه عذر چې خو ځي دی په مخ یې خو چې دا عذر هم نه وي او دغه ته بیا تاسو موبایلو کې پراته د شپې د 10 یا 11 پورې او دغه ته په چوکونو کې ولاړ یا په دکان کې ولاړ یا کور کې فضول خبرې کې لګي او دلته د مقدس کلام درس شروع دی او تا هغه پرېښودو نو په خپله په ځان فتوا ولګوه ته څه شي ما به تې بار کړي دا به نه وی چې اقدس درس قرآن کوي نه بل مولا راولی دی ته کوي زه به ورته کښېنم که ما ته زده کړه کولی شو تکړه او قابل و زه به ورته کښېنم نیمه ګنټه به ورته ځم 15 شل منټه به ورته کښېنم 200 کاله به پرېږدم خو دې قرآن مجید درس ته به کښېنم مولا ته بار کړي قاري ته بار کړي دا الله کلام مخې ته کړي چې دا کلام الله درس کړي ستا په جومات کې کېږي ستا په ترخ کې کېږي ستا هېڅ کار نشته ته هلته ګاڼو له فلم له روان شوې ته ډمتوب له روان شوې ته فضول خبرو له روان شوې ته روټۍ له روان شوې خېټې له او د الله کلام شروع دی درس شروع دی ته په ځان په خپل هر یو پتو لګوې په تاسو په دغه وخت کې څه ایمان در کې څومره بس دا اخري خبره دا ډېره خطرناکه خبره ده ګورې داسې کار خو مړه منافقانو هم داسې کار نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې درس کو مونځ به کو جمع به کوله جهاد له بته منافقان به ورسره وو په صفونو کې ورسره ناستو میدان نه پرېښود تاسو څه شی نه یې بیا عذر والا مې اعتبار کړ چا چې عذر دی خو بس معاف دی عذر خو چې د تینو جمع لم راځه د جمع مونځ هم درته عذر والا نه یاد چې عذر نه یو تاسو دا درس قرآن پرېږدئ نو په ځان په خپله فتوا ولګوئ زه در باندې فتوا نه لګوم خپله دا ضمیر ته لږ داسې وګورم ځان وګوره وتله چې څومره اوبو کې مړه څومره ته به مې چې خدای زه ښه نه کړم او الله پاک زما کار سم نه کړ او الله پاک زما مسلې نه حل کوي په کومه خوله وې په کومه ژبه وې په کومه ژبه د رب العالمین نه به ته سوال کړې چې د هغه کلام ته تښتې دمتوب غوره کې موبایل غوره کې فضول کار غوره کې ښځې باندې تلو ته تا ته تادي ده په بچو لیدو تا ته تادي ده ښځه او بچي دې واغستل کور دې واغست دمتوب ارامېتوب دې واغست د دوکان ګپ دې واغست د محلې د چوک درېدل دې واغستل د خول ته تلل دې واغستل او تا د الله کلام او درس پرېښود او هغې ته دې شا کړو ومن اعرض عن ذکري چا چې اعراض وکړو زما د ذکر نه الله پاک فرمایي دلته د ذکر نه مراد قرآن کریم دی چا چې زما د قرآن کریم نه مخ واړو فإن له معیشة ضنکا الله پاک فرمایي دې انسان معیشت د ده معیشت پېژنې د ده ژوند دا به زه لنډ تنګ کم لنډ تنګ دا د الله د 14مې سپارې آیتونه دي مونږ ته رایادېږي فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قیامت پر ورځ به ړوند پاسو ړوند ډغرې به وي د قیامت پر ورځ سترګو کې به نظر نه چا چې قرآن شریف ته شا کړې ده ور بشې او خبر بشې پته به درته ولګي د دې ملنګ دا آیتونه به در یادېږي قیامت پر ورځ دا زه د پیسو دپاره نه ویم تاسو ته او نه د خوراک او د روټۍ دپاره تاسو ته ویم دی د الله جل جلاله د یرې او د هغه د رضا دپاره تاسو ته ویم که عمل هم پرې وکړو تاسو به عزتمن شئ که د دې خلاف چلېږئ نو ځان تیار ساتئ ژوند به م لنډ تنګي ذلیله رسوا به په دنیا او په آخرت او د قیامت پر ورځ به ړانده پاسې او بیا به دې وي قاره
رب لما حشرتنی اعمى تا یا الله زول ما حشر ولندو زول ولن پاسیدم زما خو سما خو غټه غټه سترګې وې زه خو برابر وم. الله پاک به څه فرمایي چې فنسیا د هیر کړي زمونږ د قرآن شریف آیتونه هیر کړي بس ځکه مې دا ړوند پاسه و. دې سزا د قیامت په ورځ ده د هغې انسان چې څوک قرآن شریف آیتونو ته شاګي. الله پاک دې د دغې خرابو حالاتو نه مونږ او تاسو وساتي. نو لږ سوچ کوئ د جومات نه چې وځئ او د درس قرآن نه نو لږ سوچ دغې ټایم کې لږ ودرېږه او سوچ وکړه چېرته روان یې. نو که د دې قرآن کریم د درس نه ضروري کار یې بالکل زه په مخه دې ښه مونږ به درته دعا کوو چې الله دې هغه مسله حل کړه. الله پاک دا کلام هم تا پسې دعاګانې درشي خو که نه څه کار دی نه او د دې نه اهم نه او دا ته پرېږدې او روان شي او شا کې داسې قرآن شریف پروت دی او درس شروع شو ته روان یې نو اوس په خپله سوچ کوه چې زندګي به دې څنګه تېرېږي. الله پاک هم زندګۍ د دنیا او د آخرت ښایسته کړه. زه خو به درته دعا کوم او دا قرآن شریف به ماف نه کړي. ګورئ د دې څپېړې به م وایي چا چې دا نه دی یاد کړی او چا پې د دې عمل نه دی کړی او چا دې له ټایم ورنه کړ که سپین ګیري دی او که تور ګیري دی که هلک دی او که بوډا ده او که ښځه او که سړی هر څوک چې دی که مولا دی او که قاري دی نو ګورئ ذلیل او رسوا به وي هم په دنیا هم په آخرت. الله پاک هم د قرآن شریف د جګړې نه د قیامت په ورځ او د قیامت او دغه شان آخرت کې وساته.